د خر ذکر قرآن کی، د ساورو کی، د قچرو کی. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا. اسونه میں پیدا کړی دي، قچر میں پیدا کړی دي، ستا سورلۍ میں پیدا کړی دي. بل دے قرآن وی والعادیات ضبحا. پیغور را کئی ماتا تا او انسان و دا زناورون لاندی مجوڑے گا. خپکے گئے اما رشتہ یو سو خبری کی بے بزلار شمسا سو خوخی وی عمل پیو کہ خوخی نوی جو وچ خوار دے وی کدال دون خوار دے وی غردو ہے ورطا. خوار خر تمام اشپا د جمش پی کی بار ولاڑ دے. ستا چکل کار راغ نواغی بن تخپل پیٹی آچائی آغا پیٹ ستا اڑلو کی ننوئی نوئی نوئی دا نوئی چچے میں ند اسکلے پہ چائی میں ند کڑی ناشتہ میں ند کڑی وگیم ستڑیم زخمیم. خرکاران خرطا سبنی لیدلی دا ملائی ٹول زخمی دی رسو سر تڑولو سر دقا زخم بانی دوی اگر رسائی راکاگی او اگر دقا پیٹ دا دی مالک اڑی. انکار کئی نا تاسی شیور کر دی اگور سر ناشتا وچ بستی ورکڑ دی نو چوکر دی ورکڑی دی یا دتانا چکم ڈوڑای پاتی شوی دی آغا بالکل وچی شوی دی لکا گٹا مکاو خبر گٹا او بلگی دا بنے سخت گٹا وڑا نا گٹا بے پاسی دو نہیں تینا آغا وچ ٹکڑی آغا تا آچائی وچ بوس ورطا آچائی وچ واخ ورطا آچائی ستا دوت روڑی دیاو زین بل زی پوری روڑی. قرآن کریم ذکر کئی چستاسو پیٹی دیو زین بل زیتوڑی ولو بشق الانفس کتا دا پیٹا یو سی نسری بشی تنشی اڑلے. اگا خوار خر اگا ستا خدمت کی ولاڑ دے ناشتے نغواڑی چرگان نغواڑی پولاؤ نغواڑی وچ ڈوڑائے بانی امتا ندے موڑ کڑے نو پا بسو دی ندے موڑ کڑے. اغسطا پیٹے اڑی شپے اموڑی رضی اموڑی او ذات رمضانی شپے تک قسم خوراک پا دسترخانی غریبی او کخانی دا مالون منگو بیا منگو لکا زبا داغلتے دو رکات اوٹا کوما تا جماعت تلار شا دا دمرا ملبا چه توخری تا بیا موز کولشی یارونو انصاف پستاسوی انصاف حکومت راغل لے ماتا چاہوی انصاف حکومت راغل. خوار خر پا وچو بسو بانی ستاغا پیٹے اڑی انکار نکئی تا دا خدای دمرا نعمتو نا خوڑ لی دی اس خدای تا سجدی کولو تا تیار نہیں. اے تخیق آغا آغا بزنم ناخلم آدب بوکو تخیق آغا انصاف بوس پتائی انصاف حکومت راغل لے. دا طول قرآن کر دے رونو دا طول قرآن کر دے اللہ کر دے دا طول اغا کڑے دے. آغا آستا گورا قرآن وی غشی وریگی گولائی وریگی آغا دشمن طرف تا منڈ کئی غشی پہ لگی زری زری کیگی رستو کیگی نا دوڑو کے روان دے دوڑے دم رو چتشوے چا دا اسونا پدی دوڑو کے پٹشلل قرآن وی سورة العادیات سر پدی دے و دمرا دم مالک تابدارائی کی غشی وریگی دے رستو کیگی نا او دے روان دے. آتو سواریا زونے دا سیلے دزن شمتیال کا تلاٹ شموزو کا وی آغا سٹک نو دسی ویو کنو ویو حدی منی دولا دا حورو پتا مدی یرونو چا بس صفت کرے چے حوری دی یرونو چے حالات دائی حوری موری نیش دی چا دو ککڑی بائے اول دا طولو کا انصاف بوس بتائی ستا بیزا ستا گڑا ستا میخا ستا غوا بار پاتشوا بانڈائی ور بندے
دا د سر نه راغلا نو اقه بانډی مخکې دا ولاړی چې دا دروازه د مالک به کله کولاویږي که بل ځای چا کره ولاړی زموږ غاړې ساوري بل چا کره نه ځي هغه به تعلیم یافته ته د زموږ غاړې سسو هغه به چې ته پوه نه هغه د مالک دروازه ده د جمعې شپه ده هغه دروازه بند ده دا ساورې دغه دروازې مخکې به ولاړي چې زما مالک به کله دا دروازه کولاوي چې زه لاړ شمه څوک ښه شو انصاف ځان له پخپله کوه څومره الله نعمتونه راکړ دي موږ هغې شکریه نه ادا کوو چرګان دی وګوره تا نه لږې ونې غوښې ضرورت و چرګان یې دله پیدا کړه سانګونه شته الوزي نه ګوره دا لږونه ځای کې خو توم ټوپ وایي که نه هغه خو الوتلو کې نه ده حسابه د هغې نه لږ زیات غوښې ضرورت و بیزه یې دله پیدا کړه نو ګډه یې دله پیدا کړه هغې نه کار ضرورت و نو میخه یې غوا یې دله پیدا کړه ګوره تمام عمر پړی دې ورته اچولی دی او هغه تړلې زبان روباسي نو چکر ته هم نه روباسي لیکن القرآن وی منگا دا مسخر کری دی تاسو لپارا مسخر دی دغه د قید او بند جون تیر باسی قید او د بند جون کیا غو دن ناستی پڑے ورتا چولے دے داستا خدمت کی دی ایتو تر چا خدمت کی کله چې دا انصاف مسله شروع شول نو بیا بس کوو دی وجنه قرآن وای بعضې خلک چې دی قرآن وای د زناورونو هم لاندې دي بل هم ازل قرآن وای اولئک کالانعام بل هم ازل و دا ځینې خلک په شان د زناور دي و د زناورونو هم لاندې زناور خپل مالک پیجنی تا خپل مالک کو نه پیجند زناور د خپل مالک په دروازه ودریږي ته د بل په دروازه باندې ولاړې او تماري اتخای کاغا ضمیر بورته راجی کو تخای کاغا پښوی اغا خپل مالک پیجنی راشم بدترین شی خنزیر دے د خنزیر نه پرایسته راشه تا تستا کلی کې وخم بدترین شی سپی دی سپی خوی دا دی چې د بل د خولې نه وباسي په خپله وخوري لیکن چې کله یې ته مالکې نو تا ته څه نه وایي وایي تیارې کې هم څه نه وایي ګورې چې واقعي د سپي زوی که نه نو تیارې کې هم مالک ته څه نه وایي تیاری کیوں مالک تسن ہوئی دے تیاری کی در تبور سی اوپر دی پیجنی تازمہ مالک تے پتہ چک نہ لگ تمام اشبہ ڈیپٹی کئی چار چاپی رگرزی چزمہ مالک تا سکھ سو نہ ہوئی من کم خوالے با کو پخوا زمانوں کی خبیدہ کا سوڑوں کی بلا کچرہ مچرہ بوس موس یو غاڑے تشلل کنم مشران خلقو تا پتہ دا اغین با یو شی جوړ کړ ډبل روټی شانې پیړ کچا ایله یعنی مخونه باغې نیولی و هغه به یې ورته کېښه دا خوره که نه خورې نو بیا ګرځه هغه به هغه ښه په وبه یې خوړ په برېټ وی لاس الحمدلله خوله به یې پاکه کړه پاکۍ ګورئ خوله به یې پاکه کړه شکر به یې ادا کړه تمام شپه په کچه وړو پیړۍ باندې ستا څوکیداري کوي او ته کم نوم واخلم کیلا امونا نور سشی دے انجو تا گورا نو پا قسمونو میوی ایتا خوری ایتا موزل جماعت تا نشرات لے ایتا خیک آغا سکھ دے آغا تابع دے ما تا تابع نیو اللہ دے منگ پل تابع دارو کی واچی خدا دے منگ پل تابع دارو کی واچی دا با منگ زانا لپی جنو چا منگ قرآن ہوئی منگ با پاستا پوشو قرآن وی اولائک کالانعام بل هم اضل
سره د دینا چې موږ دماغ زړه ولا ورکړی دی بیا په دین باندې نه پوهېږي نو چې په قرآن دین باندې نه پوهېږي نو دا زناور دی قرآن وایي نو بیا وایي د زناور نوم بدتر دی اعتراض راته زناور خو خپل مالک پیژني نو الله وایي زناور نوم بدتر دی زناور ساورې غوا میخه بیزه ګډه بل شي ارتاو شو مړ شو ته ورته ورسېدې سا پکې ورته حلال که غوښې خو خلکو وخوړې که نه چې ته مړ شې ستاسو غوښې خوري نه خوري نو ته ښه یې که هغه ښه دی که هغه مړ شو نو ګډ دی پیسه دی څه ورته وي بیزه ده میخه ده هغه ارتاوه شوه زمونږ علاقو کې یو سړی و نو هغه به ای الله د خیر غوښې وکړه که نه نو موږ خو په تمه ناست یو چا ورته وایي حاجي صاحب د خیر غوښې څنګه وي وایي چې د بل میخه ورغړي غوښې ایسي موږ وکړو کور ته راوړو نو زموږ میخه بد شي د هغه ورغړي زناور که مړ شو نو موږ به ایسي کړو نو اوبه یې خورو او ته چې مړ شي غوښه دې هم د خوراک نه ده تا سره څه کوو پوه شوې او الله بعضې څیزونه په موږ حرام کړي دي دا پیشوګان دا سپي خره دا بعضې څیزونه چې کوم دی ته ګوري څیزونه خوند نه کوي راشه الله څرګنده کړه چین کې تا تماشه کړې ده چین کې څرګنده کړه دا اوس پرونو که کله د چین بادشاه وزیر اعظم چې دی جومات ته راغلی دی او ای مسلمانانو خپل خدای ته وایي موږ ته دې څه نه وي وی خپل خدای ته وایي چې موږ ته دې څه نه وي خوند یې وکړو زمونږ د دین تایید وشو زمونږ د قرآن تایید وشو موږ باندې الله دا پیشوګانه دا پلیت څیزونه حرام کړي دي دا خنزیرانه دا سپي حرام کړي دي ولې چې کوم شی دی وخوړه هغه اثر پتا کیږي عالمان د دین وی خنزیر دومره بدتر ولې حرام وګرځاو د بدتر حرام یې ځکه ګرځولی دی چې خنزیر بې غیرته دی په زناورو کې بې غیرته شی خنزیر دی بیا نمبر په نمبر نور څیزونه هم د شادو هم بې غیرته دی دا ټرک والے په سر یې کښېنوي او ګرځوي ځان سره بد دی هغوی خوري الله په داسې مرضونه راویستل بل چین کې مسلمانانو ته هغو تکلیف رساو جو خدای په داسې وبا راویسته چې اوس حیران دي چې اوس څه وکړو الله له ډېر ښه چلونه ورځي خو کوي نه موږ دنیا کې ګورو څومره تکلیف مسلمانانو ته دی حیران شي سړی خامخا تکلیف ورکوي مسلمانانو ته نو چین خو دغسې راونیو او د امریکې په تمه و چې هغې سره څه کېږي پوه شوې هندوستان وایي زه به برابروم چې کوم ځای کې مسلمانان یي موږ یې پېژندلي وو موږ سره خو ځوان سره د کرکټ هغه سوباړی بل څه شی نشته دی د نبی علیه السلام دور کې خلکو لبې کړي دي نو بس صلب هغه تیراندازي وه غشي وو سبا به دشمن مقابله کې پکارېدل او د سوباړی اخلاق هم نه داسې لرګي دی که په چا ګزار کې مري ورسره هم نه خدای خبر داسې یو سپک لرګی پې راکړی دی خوږي بنج لرګی ورته موږ ورته بنج وایو دې غاړه ته نشته د هغې جوړ کړی وی که نه یو چې چاله راپرېږدی بس لتې کړې به پروت دی د هغې نه دوی نه جوړوي زموږ ځوان نه خو هغه صحیح کار اخیستی دی دغه شی وله ورکړ دی هغې باندې ورته ایواډونه میلاویږي او دغې دا ټول دشمن سازش دی راشه قرآن تا ته څه وایي واعد ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترهبون به تیارے وکئی دے کافر لا اسن تڑل پوشوی ورزش کوئی مسلمان بس سس نکیگی شاہ اسماعیل شہید 100 میل لامبو بولا 100 میل پا گرمائی کی خپو نخپیاب لبا کردی دو سار دا جہاد موقع کے زمان خپی بسوزی مطلب بس اپلائی نہیں پیزار بنی کله چې مسلمان دا کیسه پرېښوه جو تباهی کې شلل کفري طاقتونو پخوانه دا مشوره کړې ده د حضرت په موجودګیرۍ کې دا دشمنی د هغه دور نه را روانه ده د قرآن خلاف اوس هم ده د پیپردګۍ
یورپی ملکونو کې نن نه څه کم 300 کاله مخکې زنانو مشوره وکړه، یوې مشره شوه، هغې دا زنانه جمع کړي، مخلوق جمع شو، هغې کې دا لوپټه دا صادر پړونه یې واغست، د خپو د لاندې که وی چې دا څو پورې ختم نه وي نو هغې پورې موږ په مسلمان نشو کامیابېدی. دارنګې مشورې شوي دي، دا قرآن کریم اوچت شوی دی، دا یې راغستی دی چې څو پورې دا کتاب په دنیا کې وي موږ په مسلمان بری نشو کولی. نو مختلفو طریقو سره هغوی د اسلام د دشمنۍ کوشش کړی دی، د اسلام د دشمنۍ کوشش یې کړی دی، اوس هم کوي، مختلفو طریقو سره یې کوي. نن مسلمان ځان نه خبر نه دی، پوهېږي نه چې دا موږ په څو اوبو کې ولاړ یو، دا موږ په څه کې یو. نو عزتمندو که د یو بل حق پیژندل غواړئ نو قرآن کریم دی، دا دې زده کړی شي، دا د عملي جامه دې ته واغوستلی شي. څه چې دې زده کړه هغې باندې عمل وکړه، چې عمل دې وکړه د علاقې به کامیاب شي، ظلم به نه وي، زوی به خپل د پلار حق پیژني، پلار به د زوی او د لور حق پیژني. شاه الیاس رحمت الله علیه هندوستان کې میوات نومې ځای دی، هلته راغی، علماؤ نه یې تپوس وکړو د علاقه کې دیني کمی کم یو دی، وی حضرت پورا خبرې خلکو منل دي، خو یوه خبره ده هغې ته تیار نه دي. وی هغه څه؟ وی جنکو له میراث نه ورکوي. هغه اوهو جنکو له میراث نه ورکوي. بیا یې تقریر کړ دی، وی د میوات مسلمانانو که جنکو له په میراث کې حصه نه وي نو ستاسو جنت کې حصه د سره نشته، نن شته جنکو له میراث کې حصه څوک ورکوي؟ او هغې اجازت کړ دی، دا اجازت منظور دی، علماؤ نه مفتیان نه تپوس کړی دی چېرته دا اجازت کله منظور دی؟ 50 او 80 لاکھ باندې مثلا یو ځای کې کانال دی، 15 کاناله دی، هغې رسېدلي 15 کروړه. ته دا 15 کروړو جایداد ورته کېږي، دا ستا جایداد دی، دومره قیمت دی بچی، بیا دې تاله درکړي. اګه پتا زیات شو دی په دې جومات بل چت وکړه، کنې د دې پلستر وکړه یا جپسو لګوه، اراده خو د جپسو ښکاري، پیسې زیاتې وي چې دغه ولګوه، خو تا حواله که اول بیا دې تاله درکړي که نه، هغه شی نشته. عزتمندو قرآن کریم حقوق کتاب دے، اختلاف د کلو بے اتفاقیان دار سے پدی ختمی کی. 3 قسمه گاوند دے، د یو گاونډي یو حق دے، د بل 2، د بل 3. سور کافر ستا په گاوند دے، د گاوند حق دے پتا، دا بل گاونډي دے مسلمانم دے په گاوند دے، د پتا 2 حق رالل، د پتا 2 حق رالو. 3 قسم گاونډي دی، د هغه 3 حق دي، مسلمان دی، په گاوند دی، رشتہ دار دی. نو زمونږ غاړه ته دا 3 والا مونږه په آرام نه پرېږدو. تاسو د دې علاقې والا خلک چې څه کوئ پوه شوئ. نو آزاد شیخ صاحب دې تشریف راوړی دی، انشاءالله تفصیلي خبره به هغو کوي. دا ما یو څو خبرې وکړې، طبیعت مې هم ټیک نه دی، خو د محترم مرګري عالم ویلیو، د هغه وجه نه حاضر شو. پرون سالمه راځي موږ سفر کړ دی، زموږ داسې بټګرامي لارې دي، انشاءالله د هغو خبره به وي. اوس موضوع هم دی، په دې یو څو خبرو به اکتفا وکړو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.